السلام علیکم. زما نوم سبحان الله دی. د وخت تاسو ما ګورئ د لاهور نه د نن تقریبا 2-3 کاله مخکې ما سفر کړی په ټرین کې د ګجرات نه تر پنډۍ پورې. خو هغه سفر زما د ټرین نه مکمل زړه تور کړی و. دلته چې مې کله په لاهور کې دا نوی ټرین ولیده نو دا خو راته لږ اډوانس هم ښکاره شو. نو ګورو چې د دې ټیکټ څه طریقې سره میلاویږي، د دې سفر څنګه دی. نو خپله هم دغه ایکسپیرینس کوو او تاسو ته هم د کیمرې په سترګه باندې ښایو. سلیمه ځو ښه سټارټوه. دا په اورنج لاین میټرو ټرین باندې یادېږي چې شروعات یې د دې ځای نه کېږي. اولنی سټیشن نوم یې علي ټاون دی. تقریبا په 26 سټیشنونو باندې دا مشتمل دی. ریلوے سټیشن زموږ نه تقریبا 2 کیلومتره فاصله کې دی. نو دغه وجه نه موږ خپل موټرسایکل ته روان کړو. هلته به خپل موټرسایکل پارکینګ کې ودرو. ټرین کې به سفر وکړو نو چې واپس کله راشو نو خپل موټرسایکل به راته ولاړي نو بیا به په اسانه باندې خپل کور ته واپس راشو. موټرسایکل چېرته پارک کړو، چېرته ځای ګوره. دغه ګلۍ ته ورننوځه. هغې سړي خواله ورشه. बाइक खड़ी करना है। मोटरसाइकिल का कितना टिकट है? 30 रुपये। पैसे अभी देने हैं या बाद में? नंबर वगैरह लिखना है मोटरसाइकिल का? 3 रुपये। दादा सर संभाल के दो खा सर दे वाला लाख का आओ का नस नश राजो मोटरसाइकिल हम ले बेचंचान की नशुद ले चल वाल खमुक तना दे मालूम खुजा دا نوی ایکسپیرینس د سړي کېږي په هر ځای کې چې یو شی سړي نه لیدلی نو دومره غټه خبره نه ده. خو زموږ په علاقه کې شته نه دا شی نه. دا اولنی سټیشن دی. د دې وجې نه رش ډېر زیات دی. خو زه الله دې خیر وکړي قطار کې موږ هم ودرېږو. د ټیکټ دپاره موږ قطار کې ودرېدو. دې دپاره تاسو کارډ هم اخیستلی شئ. تقریبا په 130 روپۍ باندې ورکوئ. بیا چې تاسو هغې کې پیسې جمع کوئ نو د دې ټیکټ لانجې نه تاسو بیا غم لري. خو که چا سره کارډ نه وي نو هغوی دپاره په کیش باندې هم ټیکټ ورکوي دلته. که چېرته تاسو د اول سر نه واخله تر اخره پورې سفر کوئ نو تاسو د ټیکټ په 45 روپۍ باندې درکوي. او که چېرته نږدې کوزیږئ نو دغه حساب سره بیا تاسو ته ټیکټ ارزان هم میلاویږي. په دې بره پټه کې د هر سټیشن نوم لیکل شوی دی نو مسافرو ته په اسانه باندې پته لګي چې اوس موږ په کوم ځای کې روان یو او د دې سټیشن نوم څه دی. که د دې د سپیډ خبره موږ وکړو نو تقریبا د 50 نه تر 70 پورې سپیډ وایي. او بل پکې د مزې خبره دا ده چې دننه ټرین ډېر زیات صفا دی او د صفایي پکې ډېر زیات خیال ساتلی شوی دی. د دې د وجې نه انسان ته سکون میلاویږي او په سفر کې سړی نه تنګېږي. زمونږ اراده دا و چې موږ به لاړ شو شاه عالم مارکیټ ته، کوم چې پوره پاکستان کې نه بلکې په ټوله ایشیا کې د ټولو نه غټ مارکیټ یادېږي د هول سیل ریټ سره. خو نن د اتوار ورځ وه نو هغه بند و. دغې وجې نه موږ بیا انارکلي بازار کې وګرځېدو او د هغې ځای کې نه مو خپله واپسې وکړو. دا زما اولنی سفر و په دې میټرو ټرین کې. ډېر زیات خوشحاله شوم چې دلته دا صفایي مې ولیده، د دې ځای کې نظم و ضبط مې ولیده. زه خو پخپله ډېر زیات متاثره شوم. الله تعالی دې نوره ترقي هم زموږ ملک له ورکړي. خو دا ترقي صرف په پنجاب کې نه ده پکار بلکې داسې ترقي یافته کارونه په KPK او نورو صوبو کې هم کول پکار دي. د دې نه علاوه نور سہولیات هم خلکو ته ډېر زیات دي. مطلب یو خو د بجلۍ لوډ شیډینګ دلته د سرې نه وي بلکې موږ روډونو ته وګورو، هسپتالونو ته وګورو، کالجونو ته وګورو نو هر څه د KPK او د نورو صوبو نه ډېر زیات په پرخ باندې دي. دا سره اوس د دې سیټ موټرسایکلې کمې دي. دا قسم ماحول یا دا قسم ټرینونه خو موږ د نورو ملکونو لیدلي دي. خو زه تاسو ته دا ریکمنډ کوم که چېرته لاهور ته د راتلو اراده لرئ نو په دې کې خامخا یو ځل سفر وکړئ. انشاءالله ډېر څه به زده کوئ. د دې سره د ښایسته ویلاګز او د ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ پیج فالو کوئ. ډېره مننه.